دا دویمه عشره شروع شوه او په دې دویمه عشره کې الله رب العزت مغفرت کوي د رحمتونو میاشت یعنی هغه لس اولنۍ عشره هغه د رحمتونو وه هغه تیره شوه اوس د مغفرت شروع شوه په دې کې الله رب العزت د خپل بنده مغفرت کوي خو په دې کې د مغفرت اعمال پکار دي الله دې زموږ نصیب کړي هغه اعمال نبی علیه الصلاة والسلام او صحابه مونږ ته ښودلي دي چې دغه عملونه په ځان کې راوله نو ستا د مغفرت لار به الله اسانه کړي ځکه نبی علیہ السلام فرمائی الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر مومن مسلمان با پدی دنیا کی د جیل پشانت وقت رہی زکا پا جیل کی د بندخ پل واک اختیار نہ چلے گی دغه سے زما استا پدی دنیا کے خپل واک اختیار نہ چلے گی دا دے ټول واک اختیار صرف د الله رب العزت سره دی چې الله رب العزت سغواړي هغه پکېږي او وجلت الکافر نبی علیہ السلام فرمائی دا کافر تپاره دا جنت ته زکا چې څه د هغه نفس غواړي هغه کوي د هغه دنیا صرف امداده نو الله رب العزت د دې دنیا په دې جیل کې چې مونږ کومه زندگی تیرو نو الله رب العزت مونږ ته په دې کې هغه شیونه ښودلي دي چې زما بنده دا په ځان کې راوله نو مغفرت به دې نصیب کم او د قیامت په ورځ به د هغه اعمالو نه دې بچ کړم هغه سخت عذابونو نه به دې بچ کړم خو په دې کې خپل مغفرت په یو څو علامو کې مې دله ښودلي دا په ځان کې راوله ځکه ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمای وی نبی علیہ السلام او فرمایل چې یو سړی په لاره روانو چې اوی کته یو څانګه د زغونه ډکه هغه د لارې طرف ته راښکته شوې وه او په بعضې روایاتو کې راځي په ځمکه پرته وه وی هغه سړی لاړه او هغه څانګه یې اوچته کړه چې هسې نه په دې باندې چاله تکلیف ونه رسي چاله مصیبت ونه رسي نو هغه څانګه یې د هغه ځای د لارې نه اخوا کړه او یو سیډ ته یې غوځار کړه نو نبی علیہ السلام فرمای په دومره معمولی عمل سره یعنی مفهوم مبارک داسې دی په دومره عمل سره الله رب العزت د دې خپل بنده مغفرت وکړه او دغه سړی په یو څانګه باندې جنت ته بوتله وړوکی عمل خو لیکن الله رب العزت ته لوی هغه وړوکی عمل په لوی درجې الله رب العزت بدل که الله رب العزت فرمای من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا او بیا مخکې فرمای یضاعفو الله فرمای دغه لغوندې دغه زما په لار کې دې پیسې ورکړې نو دا بدله دو چند کم څومره به دو چند کم الله فرمای کثیره دومره به دله زیات کم
چې اے بندا ستا په وهن ګمان کې نه راځي. نو دغه سړی صرف په دې معمولي عمل سره جنت وګټه، مغفرت یې الله وکړه، او هغه مغفرت الله رب العزت ما او تا ته په دې 10 ورځو کې وښودی دی چې یو عمل وکړه بنده. په لاره روانې ګندې ولید، تکلیف دې شی دې ولید، لارې نه یې سیټ ته کا، د الله په کور کې دې ګند ولید اوچتې کا، جومات صفا کا، ځکه دې ته مه ګوره چې دا وړوکی کاغذ، دا وړوکی ګند کنې په دې به مال الله څه راکړي. نه، الله رب العزت په دې کې شاید تا ته مغفرت ایښودی. حذیفه رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی نبی علیہ السلام او فرمایل وی یو سړی هغه چې کله مړ کېږي نو خپل بچي راغونډ کا، خپلو بچو ته یې وصیت وکړه چې بچو داسې معلومیږي چې د دې بیمارۍ نه زما مرګ راځي، خو لیکن ما داسې نیک عملونه ډېر نه دي کړي، زه د الله نه ډېر یریږم، زه چې کله مړ شمه بچو ما په لرګو د پاسه واچوئ او ومې سوځوئ، خښ مې نه کوي، او بیا چې کله زه ایره ایره شم او زما هډوکي پاتې شي هغه م وټکوئ چې ایره ایره شي، او بچو کله چې سخت وایي نو هوا ته به انتظار کوئ چې کله هوا راشي زما دغه ایره به راغونډه کوي، څه به په هوا کې وشیندئ چې په هوا کې اخوا دېخوا لاړه شي، او بچو څه سمندر ته غوزاره کوي، ځکه چې زما ډېر ګناهونه دي، ما سره نیک اعمال نشته، د الله نه یریږم. بچو یې مه غرنګې کار وکړه، هوا راغله څه یې په هوا کې وشینده او څه یې په سمندر کې غوزار کړه. نبی علیہ السلام فرمایي چې کله الله ته راغی نو الله رب العزت ورته وفرمایل پاسه، نو ټولې د سمندرونو د واګانو د ځمکو نه ایره راغونډه شوه او دغه بنده یې نیغ ځان ته ودرو. الله فرمایي زه به دې واپس ځان ته ودرومه، نو دا یې نیغ ودرو ځان ته، ورته فرمایي وی ای زما بنده دا عمل دی ولې کو؟ وی یا الله ستا د یرې نه مې کړی، ستا د خوف نه مې کړی، یا الله ستا د عذاب نه یریدلو د وجې مې کړی دی. وی الله رب العزت ورته وفرمایل ښه زما بنده ماله خو پته ده چې ستا په زړه کې څه و، خو ای زما بنده ستا مغفرت کوم په دې یو خبره چې ته زما نه په یو ساعت کې لغوندې خو ویرېدې. نو الله رب العزت مغفرت وکړه او فرمایي چې د سړي عمل څه و، وی ده به په دنیا کې کپنچورو، ده به د مړو نه کپنې پټولې، قبر به اوس پر ده او کپن به یې تېره وویست او هغه به یې خرڅو، دغه لویه ګناه به یې کوله، لیکن د الله نه یره په زړه کې پرته وه. زمونږ خو کالونه تیر شي، زمونږ خو دغسې روژه مبارکه راشي، خو په دې زړه کې چرته داسې یو کټکټه د الله د یرې نه رانله، د الله د یرې نه دا سترګه ونه خوځېږي، د الله د یرې نه زما او ستا په وجود باندې هغه ویښته ونه درېږي. نو دغسې یره به څه یری؟ د دنیا د یو افسر نه خو یره شته، د دنیا یو لیډر نه خو یره شته، لیکن د دې ټولې دنیا بادشاه، د جنتونو د جهنمونو د دنیا بادشاه او مالک یوم الدین لله الواحد القهار، د هغه نه زمونږ زړه کې یره رانله. نو الله رب العزت
ما او تا تخی و اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. اللہ رب العزت فرمائی کچرے زمان دی یر راغل پزڑک او نفس کے نو وہی جنت المأوى اے زما بندہ ستاز جنت تے خو آغا یر پزڑک پیدا کول غواری آغا پدا سے روجہ کے او پا دے قرآن باندے او دا نبی علیہ السلام پا حدیثو باندے آغا یر پیدا کی گی. ویو زنانوا یعنی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی نبی علیہ السلام او فرمایل چی او سڑے ہو او بعض روایاتو کے راضی او زنانوا او آغا زنانا یا دغا سڑے دارا روانو سخت تندی نیولے ویو کویو داغینی اوبا وسکلے وی اوبای چی وسکلے را روان شو چی اوی کتا دا کوی نرا اوخطو چی اوی کتا مخامخ یو زیک سپیدے او خپل او سلیک کئی او جبا رئیستی او تندینا خپل جبا بہر کری دا وی دغا سڑیا زنانا چی دی سپیتا اکتا چی دا خود تگے دے نو خپل موزی دا خپون اویستا دا چمبڑی والا موزا دا اویستا او کوئی تا ورخت شل غندے او خپل لو پاٹی اوشلوا او آغا یغی پوری اتارا او لام دی کوئی تا یغا ورخت کا او دا غین اوبرا اویستے و آغا اوبا آغای دی سپیتا ورکڑے حالن کے یو دا سے نجستے دا چی دا دی سرمن نم پیدا نشی اخیستے کچلی چر مردار شی غوا مردار شی اوخ مردار شی داغا سرمن تی اوبا سا داغین بیان پیدا خیستے شی ستی جوڑا ولے شی خود سپی دا سے نجس سرمن دا چی دا دین سن جوڑی گی شریعت دا دین منی کری دا لیکن آغی زنانہ یا سڑی آغی سپی تا اوباور کری نبی علیہ السلام فرمی اللہ رب العزت دا اغا سپی دا وجینا دا اغا زنانہ یا سڑے مختلف روایاتوں کے رازی بازی کے رازی سڑے و بازو کے رازی زنانہ وا اللہ رب العزت دا اغی مغفرت ہو زناور تیوبا ورکڑے نن زماوستا دا اغا دا بنظیر اغا پیسے چراغلی دی پیمان یو آیو دا حکمرانان پا ماو تا کم ظلم نکی چرتا یو دکاندار زنانتا ویلی دی چی مالا لمبر دی راکا پیسے دل درکوم حالن کی پاغی کی دلمبر ضرورت نہیں خاون دی ولاڑو خاون دی چاڑا راویستا او پا دی دکاندار تی مندکڑو دور پسی مندکڑو پا چڑے والو خوتی اللہ خطا کر دا ابل اور زما استا پا دی کے پی کے دا کار شوے دے مسلمانی دمرا عوامی دمرا زلیل کا اللہ دی انکی چے نن سبا دغا دفا حشے اڈی بیا جوڑی شی او سڑے پا گناہ کی مبتلا شی دغا سے خلق پا مونگ باندے مسلط تھی آغا دا سے خلقو چاگی دا زناورو خیال کاؤ او خدای راستی دی حکمرانانو تا ماو تا دا زناورنم بدتر خکارو دا 200 یاد چڑیر زیاد کے دا 2000 روپو سامان بکور تویسی وی دا روجے دا پارا دا یولس میشتے دا غریب سڑے چھاو ساتا او دا با ٹولا میش دا 2000 روپو سودا خوری او بیا چه دا میش دیر شی بیا دا یولس میشتے تا تنخ کاری خو افسوس دا دے چه دا دی قرآن و دا حدیث نمونگ لریو زکا زمونگ اوستاسو پزرک درد نشتا مسلمان غلے دے مسلمان بے پروا دے
که څوک چاله 1000 روپۍ هم ورکوي په میډیا به راشي په میډیا به خلکو ته ښکاره کوي صحیح ده ستا اجر به تا الله درکي خو لیکن سړو ته ورکه ماشومانو خو دا مه کوه چې یو زنانه دې بېسرته کړي مخې ښکاري او تا هغې نه ویډیو کې او پیسې ورکوي مسلمانه چې بیا ویډیو ته راځي بیا دومره ورکه چې د هغې پې 3-4 میاشتې کار وشي اوس په 1000 او په 100 روپۍ به څه کار وشي مونږ یې داسې الوبولو عبدالله رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی نبی علیه السلام وفرمایل وی یو زنانه وه د هغې پیشو ونیوه او هغه پیشو هغې به شاید د دې په کور کې څه شی جوټه کړی و چې ونیوه بیا یې وتړله او دې ته یې خوراک څښاک نه ورکو د خوراک څښاک د نه ورکولو د وجې نه دا پیشو مړه شوه نبي علیه السلام بیا دغه زنانه په جهنم کې ولیده د معراج په شپه نبی علیه السلام ورته فرمایي یا جبریل دا زنانه څوک ده وی دې په دنیا کې د یو پیشو سره دغسې عمل کړی و چې خوراک څښاک یې نه ورکو او د لوږې نه مړه شوه نو نن هغه زنانه د پیشو د وجې نه په جهنم کې ځوړنده ده و الله عذاب ورکوي نو مسلمانه ما او تا ته پکار دي چې تکلیف دې شی د لارې نه لرې کا دویم د بل مسلمان خیرخواهي وکړه د زناور خیرخواهي وکړه او دریم د الله نه یره پکار ده ځکه د ټول عمل دار و مدار په یره باندې دی نن مونږ کې یره شته اوس 10 روژې تېرې شوې په اوله او په دویمه او په درېیمه روژه زمونږ په دې جومات کې لاندې حال ډک دویم چت ډک خلک به درېیم چت ته خطه مونځ ته د سحر جمع کې د ماښام په جمع کې اوس مسلمان وروره زما او ستا سحر جمع دې حال ته راغله چې په دویم چت کې یو صف وي و هغه هم پوره کېږي نه ولې مسلمان 11 میاشت خو دې هسې ما او تا داسې وکړه په دې یو میاشت کې مصلا ته نه ودرېږي وی جي زه خو چې روژه ونیسم بس کټ خوا کې مې جنماز اچولی والله اکبر او خپه م نه اوچتوم بس اړه خو اوچت کړم او په کټ کې ور پرېوځم او بیا مونږ څه وایو چېرې الله رب العزت دې مونږ بچ کړي په مونږ دې الله عذاب نه راولي ټوله شپه به ایښې په دې کوڅو کې به منډې وې کنځلې به کوې بدې ردې به وې کرکټ به ګورې خو خوب نه درځي خو چې د سحر اذان وشي تاله خوب درشي ټوله شپه به نخرې کوې په کوڅو کې به وړې پردي کور والا پازاب د پردي کور بیټه کې مخ ته به ناست وې د پردي کور تلی مخې ته به ناست وې د پردي کور مخې ته به ناست وې سګرټ به دې ډک کړی په کرای بوټی به دې پکې اچولی نسوار به اچې دا کرکټ خو ښه و چې ختم شو لا کرکټ کا کرکټیانو یې فلسطین جامې اچولې مې افسوس مسلمانه ما او تا په معمولي خبره دوکه کېږو دا چې دا کروړو روپۍ وګټې او د یهودیانو د کپنۍ پرچار یې پکې وکړه دله پته وه چې زه سبا ځم خپل کلي له هلته به خلک بېزته کوي چې بې غیرته تا دغه کپنۍ داغ نه شو لرې کولی نو د خلقو د سترګو کې د شګو اچولو دپاره دغه مرداري وکړه ځان یې ښکاره کړو چې زموږ فلسطینیانو سره مینه ده مینه دې ځکه پیدا شو چې د یهودیانو پیسې د نه کټ شوې خو چې څنګه دې فینل وګټه ستا نه د یهودیانو پیسې کټ شوې نو تا وې چې راشه دا خو کټ شو اوس خو کلي له ځم نو دغه کار دې وکړه ته خلق نشې دوکه کولی دغه غیرت به تا پوره دا 2 میاشتو کې یو ورځ خو کړی وې مړه 2 میاشتو کې یو ورځ به دې کړی وې یو ورځ نه په یو میچ کې به دې کړی وې د
د فلسطین جنډه واړه غوندې به دې په دې خپل په دې شډ باندې لګولې ما به تمنو دی وې په آخر کې دې ټوپونه شروع الله مو دې معاف کړي همونږ او تاسو هم پې دوکه شو چې کني والا چې دا خو رښتیا ډېره مینه کوي مینه نه کوي هلته ډالرې بندې شوې که نه واک اختیار یې اوس خپل شه ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمای و نبی علیہ السلام او فرمایل و یو تجارت کسو تجارت کون کې او تجارت به کو و هغه خپل نوکرانو یعنی شاګردانو ته ویل چې ګوره یاد وساته کله چې غریب ته تنګدست ورشئ او تاسو ولا مال ورکړئ یا ما ولا قرض ورکړئ او تنګدست وي نو هغه ته مهلت ورکوئ یا یې ولا معاف کوئ دا پیسې مې ته آلی وی کله چې دا مړ شو او هلته لاړو حقیقت ځای ته نو الله رب العزت ورته وفرمیل ای زما بنده زه ستا نه زیات غیرتي یم تا زما د بندګانانو سره دومره غیرت کو چې غریب و هغه به دې قرض هم معاف که نو ای زما بنده درگذر والا خو زه یمه باچهت خو زما چلیږي نو ای زما بنده ته مې معاف کړې او زه جنت ته مغفرت مې ستا وکړه څومره معمولي کار دی مونږ دې الله معاف کړي مونږ څه کوو چاسې غوړ لحیم او شحیم وي او هغه له مو قرض ورکړی یره جي خیر دی یره جي که نه وي په کار به دې شي یره جي خیر دی او چې غریب وي کور ګیټ مخې ته ورته ودرېږو تماچه مو په لاس راوباسه کنې داسې بېزتي به دې وکړم چې په تاڼه کې به خلک بیا په ما ایپایار کړ کې او تاڼو کې او په پاکستان کې به دې خلک تماشه کوي زمونږ د غریب سره دغه سلوک او د مالدار سره ته خو دلته بازار کې یو رکشې والا یو ګاډي والا دې مخامخ شي خلک به څه وایي غریب ته مړه بس خیر دی بس مړه بس پرېږدی مړه بس پرېږده چې سي بس مشر سړی وا بل چې په ډوډۍ کې ناست دي کلین شیپ به یې کړی ګانه به یې لګولي هغه ته به ورشي حاجي صاحب خدای راشتي که کعبه یې په سترګو هم لیدلي هم بیا حاجي صاحب وي ولې هلته ګاډی د حاجي صاحب دی که نه هغه ګاډی دی قیمتي هغه له به حاجي صاحب کوي الله مو دې معاف کړي قسم په الله چې انسان د معاشرې ته وګوري ته به حیران شي چې یا الله په دې مونږ کې څه خیر ولې اصل کې وجه دا ده چې زمونږ کم بره خلک دي هغې دغه کار شروع کړي غریب ته په یو نظر مالدار ته په بل نظر د شپږو کالو کیس په 6 منټه کې دله ختموي او اوس وکړئ د غریب والا په کالونو باندې تیر شي مسی غټ شي هغه مړ شي ګړوسی راپاسي هغه د 15 کالو ته ورسي خو د هغې د ځمکې حل نه راوځي او د مالداره سړي د 6 کالو کیس په 6 منټه کې ختمیږي دغسې خلک په موږ ناست دي الله مو دې معاف کړي او بیا یرې چې دا خو غټ واړه خلک درته وښیم مونږ خو دا د مغفرت اشاره ده نو الله دې مونږ معاف کړي مونږ چې یو ځل پیښې د چا کوو نقش قدم چې د چا خپلو نو مونږ باندې به رحم وشي زمونږ دلته به چېرته نږدې یو کالجي په هغې کې هلکان راغونډ شوي دي او تورسر هم پکې راغونډې شوي دي او هغې یو ځای شوي دي او د فرعون د بادشاهۍ غوندې شکلونه یې جوړ کړي دي هلکان وله بره په چتونو باندې ناست یو تماشۍ کوي او تورسر یو سړي ګډوډ او یو کس وله په دې قرسۍ کې ناست دی او ټانګه غوندې جوړه کړې ده او دا لور ته داسې د فرعون په شکل کې روان دي چې کم ماتخت یو او دا بل د فرعون په سټایل کې بره ناست دی په داسې قوم باندې الله دې اونه کړي په موږ به الله رحم وکړي په موږ به الله نیکان خلک راولي مسلمان تا خیر په دې کې کالج کې چې ما درلیږلی دی ته پې تعلیم وکړه ته پې دنیاوي تعلیم وکړه دیني تعلیم ورته وښایه ته ما ته زما بچو ته د فرعون نقش قدم ښې او بیا یې په میډیا ورکې او بیا یې ټوله دنیا ګوري نو کافر خو یې ککې غاسم بیمانه دی نو مسلمانه ته یې ولې کې د فرعون نقش قدم ته ولې اختیارې
خو بس افسوس مسلمان الله مو دې معاف کړي دا بعضې خبرې ګوره یاد وساتئ دا د معاشرې مطابق زه کوم زما موضوع مغفرت و اوه اته پنځه شپږ حدیث مې ته بیان کړ او لور چې کله د معاشرې کم مطابق خبرې هغه ملا ته پکار دی چې وایي کړي نو موږ خپل بچي چې د سکولونو ته لیږو ښه یو بله نخره په مو هلکانو کې راوتې ده الله مو دې معاف یو څو ته خو مو ومویله خو چې من ووایي نه نو بیا جي بیا تاڼې ته منډوي راپورټ ولیکې ولې جي ولې جي یرې غلو رانه موبایل نو ته پیمانې ووایه یو سړي سره به موبایل نه او تاله به الله طاقت درکړي مال دولت به درکړي دا موبایل به راخیستی په دې ځای کې به خود یا درې کیمرې به پکې ښکاره کړي نو ته پیمانې ستا ترخ جیب نشته او چې بیا د نغله پټ کړي نو بیا راپورټونو پسې منډې وې زه خو وایم چې یو نه چې دغسې تی په جیب کې اچي او در باندې راځي او د نه اوچتوي بل مسلمان تم تکلیف پې میلاویږي دغه سره به د 500,000 موبایل وي ستا سره به د 100 او د 1,000 موبایل وي مسلمانه تا په دې ځای کې داسې خلکو ته ښکاره کړي چې زه خو ما سره خو داسې موبایل دی خو چې غله دله مخامخ شي بیا وله ټول رپېږي نو مسلمانه اصل کې مونږ کې غلطي دا ده چې مونږ دا دین خپل کړی نه دی دا دین چې کله مونږ خپل که قسم په الله دا رکاوټونه دا مصیبتونه د هر څه به الله ختم کړي او په مونږ باندې کان خلق الله مسلط کړي الله دې را باندې راولي ها یو مسله کوم هغه دا چې دین اکثر خلک ناخبره دي دا خبره او دا مسله ډېر اهم ګڼم رد نه کوم بعضې خلکو یې دا رد کوي مسله دا ده چې یو سړی دی هغه په دې روژې کې وفات شو او د بیماري پکې تېره کړه یو خو هارټ اټیک وشه بېله مسله بیماري تېره کړه منځونه ترې پاتې دي یا د روژې نه علاوه او په روژه کې ترې روژې پاتې دي نو ده پسې به څه شی اول کې چې په ده باندې څه شی فرض دی اول او دویمه او درېیمه ورځ پې فرض نه ده او په اسلام کې د دې حیثیت هم نشته ده باندې چې اصل کم شیونه فرض دي دوه هغه ډېر لازمي دي د هغې نه مونږ ناخبره یو مسلمان اول په تا باندې د دې خپل پلار الله دې اونکي د مور یا هر څوک وي د دې تا باندې یو څو شیونه فرض دي اول دا چې ته به د اول د ده د قرض تپوس وکړې چې په ده باندې خو قرض نشته نبي علیه السلام د قرضداري جنازه نه کوله دویم دا وفات شو د باندې روژې پاتې دي په تا باندې د ده فدیه ورکول فرض دي څه کال 250 روپۍ فدیه ده بعضې خلک وایي 300 خو دا درمیانه 250 ده نو ته به دغه فطرانه د روژې په بدل کې ورکې چې هر څو روژې تې پاتې وي په 250 کې به 10 ورځې پاتې 10 ورځو کې به ضرب ورکړي 100 روپۍ راغلي دا فدیه په تا ورکول فرض دي دریم دا دنه منځونه څومره پاتې دي نو د هر منځ په بدله کې 250 روپۍ ورکول په تا فرض دي نو منځونو حساب وکړي چې زما د والد صاحب نه په دې بیمارۍ کې چې وفات شو څومره منځونه پاتې دي هغه فدیه به ورکړي مونږ هغه نه ورکړو مونږ سره د دې غم وي زمونږ سره د نوم غم وي چې بیا به دا خلک وایي چې په مور پسې او پلار پسې او زوی پسې اړو خیرات ونه کړه اړو پې ګران نه و نو دنیا ته خو د خلکو ته زړه ښه کړه نو الله ته ستا دا مړی تللی دی الله دې مونږ او تاسو ترې بچ کړي هلته به هغه څه جواب کوي چې تاله د دومره مال او حال ګټلی هغه وله نه کوي والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين یا الله سمو اورې سمو ویل یا الله په دې عمل کولو یا الله زمونږ دغه هلکان یا الله دلته ختمونه چې څومره کسانو وکړه او یا الله دغه کسانو چې وفاق امتحان یې ورکړه او لمبرې پکې واخیستې یا الله دغه بچي وله په دنیا او په آخرت یا الله والدینو ته د سترګو یخوالی جوړ کړي یا الله
چې څومره کسان دنیا په کم ګوټ کې څومره قاریان علما یا الله شاګردانو سره محنت کوي سره زما د عاجز بنده یا الله مونږ ته په دنیا او په آخرت کې خوشحالی راکړي یا الله که زمونږ نه او د دې ماشومانو نه یا الله زمونږ په جومات کې څه بې ادبي شوي یا الله یو بل ته سپک ستوري ویلې شوي یا الله په استاز پسې ډرامې شوي استاز ته یې کنځلې کړي وي مونږ د خولې نه داسې بې اختیاره دې هلکانو ته څه وتي وي یا الله مونږ ته یې معاف کړي او یا الله دغه زمونږ د هلکان چې څومره دي د چا بچي سره زمونږ بچو یا الله ښایسته قرآن خوانه علما قاریان مفتیان یا الله د معاشرې دپاره صالحان جوړ کړي یا الله سره زمونږ سره بعمله یا الله علما قاریان یا الله مفتیان ته جوړ کړي او یا الله د فلسطین مسلمانانو ناصر و امداد شي یا الله د یمن هغه جنرل یا الله هغه ته همت لورم ورکړي یا الله په زندګۍ کې ولا برکت واچي او یا الله چې دغه یهودو ته بار بار هم دغسې جوابونه ورکړي یا الله د ترکي والا زموږ د ټولو مسلمانانو یا الله لیډرانو کې غیرت پیدا کړه یا الله څومره کسانو زموږ په دې جومات کې خاص کر ډېرې چندې وشوې د فلسطین دپاره یا الله چا پکې 1 روپۍ ورکړي چا پکې ډېرې ورکړي یا الله ټولو ته موږ ته یا الله په دنیا او په آخرت یې بدلې راکړي او یا الله د فلسطینیانو څخه چې څوک یا الله نمک منډۍ مدرسې سره تقي عثماني صاحب په بینک چې کوم اکاونټ د پیسې جمع کړي یا الله په دنیا او په آخرت یې پیدلې ورکړي یا الله دغسې طارق جمیل صاحب چې کوم اکاونټ کولاو کړی یا الله څوک پکې پیسې جمع کړي یا الله دغه علماو ته یا الله دغه خلکو ته بدلې په دنیا او په آخرت ورکړي یا الله د کشمیر مسلمانانو ناصر و امداد شي یا الله حرمینو شریفینو ته موږ ټول بوځې او یا الله څومره ختمونه چې وشو یا الله دنیا په کم ګوټ کې یا الله موږ نه پکې غلطیانې شوي کوتاخیانې به شوي یا الله ادب مو به نه یې کړی یا الله په ناسته مو به ټایم پاسې کړی یا الله موږ ته په دنیا او په آخرت د هغې معافي وکړي یا الله موږ څه د قرآن مینه محبت پیدا کړي او یا الله نبي علیه السلام چې څومره خیر دعاګانې غوښتي که مو یې څه وکړي څومره نه امن غوښتي نو په امن کې وساتي